او بیا الله تبارک وتعالى فرمایل ک چری دي منافقینو کی منافقت نه وي او دوی کی اخلاص وي نو یقینا دوی به هم د صحابه کرامو په شانتي مخلصینو په شانتي و میدان ته راوته وي او د خپل وس مطابق سنس دوی به پیش کړي سرنګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو یو مثال قائم یو زنانا په داسې حال کې راځي چې یا رسول الله یو ګوته کی یا یو کپڑ کی س غټه نیولې او هغه د نبی علیہ السلام په حضور کې وړاندې کړي دا څه شی دی او یا رسول الله ما سره د جهاد د پاره بل سنو د خپل سر وختمي کټ کو دا چرته د مجاهدینو د تسمیه په تور باندې د پیزار د بندولو د پاره چرته پکار راشي چې د الله په لار کې دا پکار شي بل زنانا په کپړه کې سغوټه توکړی دا او راوړو یا رسول الله زما خاون زما رونه یا چې د نوجوان بچي دا سنشته چې هغه د الله د دین د پاره وړاندې کوم دا زما شیرخوار معشوم دی او دغه معشوم د الله دین د پاره قبول کا او چرته د یو مجاهد سینې سره اوتړه چې کله دا پاغه باندې غش لګي چې اول دی ولګي او شهید شي قیامت پر زویل شم چې د شهید مور یو مثال قائم کو صحابه کرامو د قرباني او ان پدی موقع باندې فرمای کچری دی منافقین هم اراده وي اخلاص پکې وي منافق نه وي نو دی بروتیو دغه صحابه کرامو په شانتي صحابه کرام خدا سي و چې هغه را یا رسول الله موږ خپل سر قربانولو لپاره تیار یو د الله دین لپاره ستا حکم سر تر رسولو لپاره خو موږ سره هیڅ قسمه اسباب نشته سورلې نشته اس نشته تور نشته نو سرنګ مونږ چې د دومره د تبوک سفر چې دی هغه مونږ پیدل کو دا خو ناممکن ده یا رسول الله مونږ د سورلې تنظیم وکړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې باوجود د دینه چې صحابه کرامو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه 300 اوخان سره د سامان هغه چې د جهاد لپاره پیش کړو دغه شان دي هر یو صحابي ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ټول کور سامان عمر فاروق رضی الله عنه د نیم کور سامان دغه سي هر یو صحابي د خپل د وس مطابق چې دغه جهاد لپاره خپل مال پیش کړو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته فرمایل چې ما سره د سورلې تنظیم نشته چې کله دا فرمایلی شو نو دغه صحابه کرامو د سترګو نه اوخ کې روان شو قران کریم دا غي شاهد دی رسو آیتونو مبارکو کې په تفصیل راځي چې دا غوي سترګې د اوخو نه ډکې وي په ډکو سترګو هغه واپس را روان شو نو څه دغه د وجه نه رسو پاتې شو او څه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په اخر کې هغه تاسو نه تنظیم فرمایل د سورلې هغه په جهاد کې شریک شو نو دغه شان کدي منافقینو کې اخلاص وي نو دوی به خامخا راغلي وي خپل وس مطابق د جهاد د پاره سامان تیار کړي وي لیکن الله رب العالمین نه غوښتل چې دا منافقین په دې کې شریک شي او الله تبارک وتعالى د دوی وجودونه درن کړل درنه کړل او دوی ته وایي چې تاسو ناس ته خلکو سره دل نه کینی نه چې کوم آیتونه مبارکه دي دا آیت نمبر 47 او 48 دین رسو آیاتون کی آیتونه پدې کې د منافقینو د رستو پاتې کولو سبب ذکر کیږي دوی ولی الله تبارک وتعالى رستو هر انسان ته چې د نیک عمل توفیق الله تبارک وتعالى ورکړي د اخلاص ته ګوري د زړه درد ته ګوري او د زړه د نیتونو ته ګوري الله تبارک وتعالى بیا د عمل توفیق ورکړي او چې چا په نیت کې د فتور وي او فساد وي الله رب العالمین هغه نه د نیکی توفیق واخ او بیا د دې منافقینو په شان دي اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى اول به منځ ته راتلل کوشش به کو چې په سبحانه باندې یو طرف ته شي او کله راغی قاموا كسالى ډېر په سستی او ډېر په درون او ترش طبیعت سره براغي او بدل يراؤون الناس خلقو ته د خودري لپاره براغي ولا يذكرون الله الا قليلا دا الله ذکر بنکو مګ ډېر کم دا الله ذکر به کو سره د خودري لپاره مذبذبین بین ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء دوانو په منځ کې مذبذب کله به اسلام طرف ته زور کو کله به چې د کفارو طرف ته زور کو چې کوم طرف ته به غلبه بیا مونږه
کم طرف ته به چې فایده بیا مونده هغه طرف ته به زور کو. دا د نفاق علامت دی. د مؤمن شان دا ده چې دی به دین اسلام باندې د قربانۍ دپاره هر وخت تیاری، که ګټه وي که تاوان وي، که مشکل حالات وي، که راحت وي، که عافیت وي، که سختی وي، که امتحان وي، که ازمایش وي، په هر حالت کې په دین اسلام باندې کلک ولاړ. نو دا منافقین الله تبارک وتعالی ولې رستو پاتې کو؟ فرمایي لو خرجوا فیکم، لو خرجوا کچری وتلی وي دوی فیکم په تاسو کې، ما زادوکم نو نه به زیات کړو دوی تاسو ته، الا خبالا مگر فساد، ولا اوضعوا خلالکم او دوی به ازغلیدل ستاسو په منځ کې، یبغونکم الفتنه چې لټولو ستاسو کې فساد، تاسو کې به ازغلیدل به دوی او فساد به پیدا کو. وفیکم او پتاسو کی سماعون لهم جاسوسان دے دوی، والله علیم بالظالمین او الله پوهه دے په ظالمانو. لقد ابتغوا الفتنه بشکت لټولو دوی فساد من قبل د دین وړاندې هم، وقلبوا لك الامور او الټ کړو الله جل شانه، وقلبوا لك الامور او الټ کړو تاسو د پاره کارونه، حتی جاء الحق تردی چې رو رسیدو رشتینی وعده، وظهر امر الله او غالب شو حکم د الله، وهم کارهون او دوی غختلنا. لو خرجوا فیکم کچره دا منافقین تاسو سره د جنگ د پاره وتلې وینو، دی به تاسو ته په جنگ دوران کې وهم تاسو ته دوی فتنه او فساد لټولو، او تاسو په منځ کې د دوی جاسوسان دي. الله تبارک وتعالی په ظالمانو باندې پوي دي، او دوی نه مخکې هم دي منافقینو چې د فتنه او فساد جوړ کړو، فتنه او فساد چې دغه پیدا کړو، الله تبارک وتعالی بیا حق راولګلو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حق ښکاره شو، او د دې منافقینو هغه نفاق چې دغه ښکاره کړی شو. لہذا الله رب کائنات د دې منافقینو د نیت هغه فساد ذکر کوي، چې کله یو مسلمان په اراده کې اخلاص وي او د الله رضا وي، مخلص وي، او د هغه اخلاص باوجود چې د یو عمل نه پاتې شي، نو الله تبارک وتعالی د اجر ورکوي. څرنګه چې د یو جنگ په موقع باندې واپسې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنگ نه صحابه کرامو ته فرمایل تاسو آرام وکړئ. ټول قافلې خلک ود شو، حضرت بلال حبشي رضی الله عنه ته فرمایل ته پیرو کا، او چې کله سحر د مونږ تیم شنو مونږ را پاسو. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ استرګو لګیدو، هغه مود پاتې شو. چې کله نور ولګیدو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام ټول را پاسېدل. صحابه کرام ډېر زیات د خفګان اظهار وکړو د مونږ په قضا کېدو باندې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې دا خو مونږه د خوب په حالت کې وو، او چې کله انسان د خوب په حالت کې وي نو دا عذر دی، او په دې باندې الله تبارک وتعالی د بنده مؤاخذه نه کوي. مؤاخذه او ګیرس په هغه صورت کې کېږي چې یو سړی قصدن عمدن ارادتن چې دی یو عمل پرېږدي او سره د اراده نه، یو کس د مانځه په اراده باندې چې زه به انشاءالله سحر به جمع ته پاسم او ښه مکمل خپل اسباب برابر کړي او پوره عزم او اراده وکړي، د هغې باوجود چې د اتفاقي د سترګې کولو نشي، الله رب العالمین دته د مانځه اجر، د جمع د مانځه اجر ثواب ورکوي. دغه شان د هر یو عمل دی، یو انسان د خپل ذات لحاظ سره مخلص وي او زړه نه دغه عزم مصمم وي، اراده پاخه وي د الله تبارک وتعالی د حکم ژوندي کولو لپاره، بیا څه د عذر د وجه نه دی رستو پاتې شي او په هغې کې چې دی هغه کار تی پاتې شي، نو الله تبارک وتعالی د هغه عمل پوره اجر و ثواب ورکوي. ځکه انما الاعمال بالنیات، الله تبارک وتعالی د نیتونو مطابق بندگانو سره معامله کوي. مخلصین صحابه کرام څه ورسېدل غزوه تبوک هغه میدان ته او څه عذر د وجه رستو پاتې شو، الله رب کائنات چې کوم رستو پاتې شو د هغوی فضایل بیان کړو، د هغوی چې دی هغه عذر الله تبارک وتعالی قبول فرمایل. پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل دوی دپاره دعاګانې وکړه، دوی ته عفو وکړه، دوی دپاره استغفار وکړه او دوی ته د معافۍ اعلان وکړه، د هغې د توبې ذکر الله جل شانه رستو آیتونو مبارکو کې راځي. چونکې هغوی مخلص وو، زړه کې اخلاص وو، دین دپاره مخلص وو، الله رب العالمین د عرش مولا نه د هغوی تعریف بیان فرمایل، د هغوی عذر قبول فرمایل، او د هغوی هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې ته ما دپاره دوی دپاره ما ته سفارش وکړه چې زه دوی توبه قبوله کړم. ربنا تقبل منا